مثلا دغه د ریډ بول بوتل دی، اوس باد نشته، شمال دلته نشته، نو که چیرې خدای په د خپلو ټولو قدرتو چې دی لري د تاسو د دغه په اساس صرف د بوتل د لاندې چپه کړي، موږ به د وایو چې دی د دې توان لري چې د اوس د موږ لایف هم واروي او دا توان هم لري چې دغه بوتل چپه کړي بدون د کوم وسیلې، که نه ځکه اوس که باد راشي خو پوهېږم چې باد یې چپه کوي، اوس چې دی یې چپه کوي، که دی خپله نه چپه کوي په ملایکه، په پیري، په شیطان، په هر شي چې کوي مثال د کار دی وکړي. اوس تاسو پوهېږئ، زه هم پوهېږم چې د کار نه اوس کېږي. د تا بوتل سوال وکړو، اوس عبید الله صاحب ښه سوال دی وکړو، تا سوال وکړو یو منټ دا بس خبره وشوه که نه، تا سوال وکړو چې خدای نشته، که خدای وی دا بوتل به چپه کړی وی. اوس په کار دی چې اوس موږ له وخت راکړي، سوال کول په 10 سکنډو کې کېږي، جواب ورکولو دپاره وخت پکاري. ستا دا کوم سوال چې دی دا منطقي نه دی، داسې لاجیکل نه دی، دا یو منطقي سوال ته معنی نه کې، دا ته یو ضد په بنا باندې دا سوال معنی کې. اوس د دې به زه تا ته ویم نور شته دی، نور موجود دی، اوس نور دی راشي زما کمرې ته داخل شي، ګینې زه نه منم، دا د عقل خبره ده. پولیس موجود دی، اوس پولیس دی زما کمرې ته حاضر شي، دلته ما سره لایف کې راشي، ګینې زه پولیس نه انکار کوم، دا د منطق خبره ده. اوس د امریکا صدر موجود دی، دا دی زه نه منم را دي چې زما کمرې ته دلته حاضر شي، زه بیا له ومنم. دا خو د منطق ته سوال نه کې، قربان شم، دا خو ستا ذاتي خواهشات دي دوستانو، ستا ذاتي خواهشات دي. الله تعالی هر یو کار الله په دې قادر دی چې دا وکړي، خو الله تعالی د دې پابند نه دی چې هغه څه وکړي، ستا خواهشات دلته پوره کړي. د الله تعالی وجود ګیلاس د پاره دغه نه دی، د الله تعالی د وجود ثبوت د ګیلاس د پاره نه دی چې دوستانو څه کوي چې دا ګیلاس که چپه شو الله شته وکړه، دا خو ستا ذاتي دي. ته وګوره د کائنات کې نظم وګوره، ضبط وګوره، ژوند ته وګوره، مرګ ته وګوره، عقل ته وګوره، شعور ته وګوره، دا ټول د دې خبرې دلیل دی چې الله موجود دی. اوس الله تعالی په انسان باندې دوستانو د یاد ساتئ، الله تعالی په هر چاته معجزې نه کوي چې مفتي صاحب ورته وایي چې راشد ما ته معجزه وښیوه، او عبید الله به ورته وایي چې الله تعالی په ما او په تا په ټولو انسانانو باندې امتحان راوستی دی، تا باندې امتحان دی او په ما امتحان دی. په دنیا کې ما ته داسې سړی وښیو چې هغه باندې امتحان دی. الله تعالی قرآن کې فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. الله تعالی وایي چې زه به په تاسو امتحان راولم. الله تعالی ته الله دا نه ویل چې زه به تا ته معجزې ښیم چې عبید الله به ګیلاس دی چې زه دا ګیلاس چپه کړم نو الله به موجود وي. تا خو ته د غیر منطقي خبرې کې دغه شانته کې دوستانو. بل که چېرې ته دا وایې چېرې الله دې زما دا خبره ومني، د الله د اختیار څه شی شو؟ تا خو د الله نه مخلوق جوړ کو. لکه ته ماته وایې چې مفتي صاحب ته زما دا کیمره بنده کړه، نو په خالق او په مخلوق کې ته فرق نشي کولی. دا نظر چې زه څه ویم او دا به پوره کېږي، نو دا خو به د خدای اختیار څه شو؟ خدای د اختیار خاوند دی، خدای خپله کوي، زما او ستا نه مني. ما او ته عقل را کړی، ما او ته شعور را کړی دی، ما او ته دا ویلي چې ته به الله وایي زما حکم به منې دوستانو. نو دا خبره تفصیل سره د الله ما وکړله چې الله تعالی امتحان بس تا پتا باندې به امتحان راولي، ستا معجزې الله تعالی د هر چا معجزې نه قبولي. بل داسې ډېر شی نه دي، زه به اوس مثال مې درله پیش کړه، دوباره نه ریپیټ کوم، نه دوهراوم، زه به ډېر شی نه انکار وکړم. را دي شي ماته ته اوس وښیوه، زما دې کمرې ته حاضر کړه، ما ته اوس مخامخ راوله، منم یې که نه منم، نو ته به څه کوې؟ ته یې ما ته حاضر کولی شي، ته نور اوس زما کوټې ته راوستلی شي، ته پولیس والا زما کوټې ته راوستلی شي، ته آرمي والا، ته دغه شانته کې د امریکا صدر ته زما کمرې ته را داخلولی شي، بس زه نه منم. دا خو ته په یو ضد باندې راغلی. قربان دې شمه دلیل هغه وي چې ضد نه وي، هغه یو منطقي وي. ته منطقي دلیل نه لرې، ته ضد بازي کې. قربان دې شمه نه، دا خو منطقي دلیل نه دی. دا څه منطقي دلیل؟ دا پروت دی چې دا